أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. تو سورة الحدید آیت کریمہ دویش تا دو مسائل دا پارا چراغے نا بحث کو مالستی یو مسئلہ آغا فت کم سرا چنن دنیا مخدخ اور دویم دا اللہ اسماء حسنہ دا اللہ پا اسماؤ کے کم اسم نا چمنگ وحس کو ناغال بارے دے ان نبراہا تعلق دا غبارے سر دے خالق و بارئ کے تیر ذل او داغے نمخ کے ہفتہ کے ما فرق خود لے ہو چھ برعن زان لسیز دے او خلقن زان لسیز دے ابداع زان لسیز دے اللہ تا بدیع وی اللہ تا خالق وی او اللہ تا بارئ وی. ہمونگا بار بار دعوت ورکو بالخصوص آغا طلباء اللہ چاگا دا دین علم حاصلی چدید اسماء دا الفاظ دا رنگ دا افعال و میز کے لغوی فرقون بانی پوئی زمونگ زمانے کے دا دین طلب یا دا دین علم دا دیر کمزور شوئے دے اور دین خلق صرف دیتا ہوئی چی یا فضائل بیان کلیشی یا سڑے سڑیر نرم گرم تقریروں کی پدے باندے دا دین بنیادی فہم نہ رضی دا دین بنیادی پویا اصل عربے باندے دا چھ انسان دا عربے دا مزاج نواقفی ابداع و بدیع السماوات والارض اللہ تا پدے وجوئی چھ پدے کے پدے لفظ کے بنیادی مزاج دارے چھ بغیر د مثال سابقنا سشے جوڑول اللہ تا بدیع پدے وجوئی چھ کائنات کلاغ جوڑول دا غمختا سا مثال نو مثال پدے نو چھ اللہ ہم نو جوکڑی او مخلوق لا پیدا نو نائی وس ابداعو کی بدعات تا پدے وجہ بدعات وئی چاہا بغیر دا مثال سابقی پسلف صالحین کے اس اللہ بدیع دے او خلق بدعات پیدا گئی دا سے عمل خپلی چاہ قرآن مجید کے نہیں اگر سنت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں صحابہ کرام دا غین بے خبری یہ تا بدعات ہوئی تا دیکھو دیر دا پخوان اخکری لگی تو دنیا کم خطے تجزے نوے نوے بدعات بوینی دا ہو کل اہل علم جوڑی اور کل عوام جوڑی مثلا قرآن مجید دا اللہ کامل مکمل کتاب دے لیکن دا دے پبارکے دا چرتا قرآن و حدیث کے نو چکل وبا راشی نو صورت یاسین کو لو کے او پائے گی ویخت پا نظر راشی دا ویخت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھئی دا بو کے واچوے اس کے شفا براشی تا کم دے لگلی بی بنیاد خبری دی خلقی کئی ډیر مخکې چې کله په ټوسه پاسې شو
دا هغې زمانه کې هم دا افوا خوره وه چې قرآن مجید کولو کې په فلانکي ځای کې د هغه د سینې ویښته ریخ یو سړی دی یو داسې قرآن راواخلي چې هغه چا استعمال کړی نه وي هغې کولو کې نو پته به ولګي دا چې دومره اهم خبره ده نو بیا خو پکار دا و چې دا قرآن و سنت کې لیکلی دی د دې موجدین هغه خلق دي چې هغه بېدینه دي هغې نه قرآن پیژني هغې نه حدیث پیژني هغې یو بدعت پیدا کړي بس هغې په مخه کړی دی دا موقع د دې خبرو نه دي په داسې موقع کې دا کم سره چې نن موږ مخ یو ته دې یو طریقه ده ففروا الی الله الله ته رجوع کړه که سړی د یو ځای نه ځي نو په دې بنیاد دې نه ځي چې هلته کې ته د مرګ خطره ده سیدنا ابو عبیده سیدنا عمر منې کړو د علاقې ته مه ځه دلته وبا ده نو هغه ورته ویل چې آیا ته د الله د تقدیر نه تښتې هغه ویل تقدیر نه تښتم نفر من قدر الله الى قدر الله موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم قاعده ښودلې ده چې کم ځای وبایي نو هلته مه ځئ او چې کم سړي ته وبایي مرض ولګېد نو هغه د صحتمندو خلقو ته نه ورځي بدکه زموږ دین ده هغه فرمایل نفر من قدر الله الى قدر الله په دې خلکو الله مصیبت راوستلی موږ د دې نه ځو کم طرف ته ځو هغې طرف ته ځو چې هلته هم د الله اندازه ده او د الله تقدیر ده هلته هم که څوک بچاو پیدا کوي نو هغه د الله ذات دی دا توحید خبرې دي د خلقو نه دا څیزونه هېر شوي دي الله نه پېژني په زړه کې یو داسې یره راغلې ده چې هغه یره غیر مرئي ده او افسوس دا دی چې تاسو وګورئ جماعتونه هغه شان شاړ دي یره چې حقیقي نو سړی الله طرف ته متوجه د خلکو په ډمو ګډولو کې څه فرق نه راغلی اجلاګانو ګډولو کې د خلکو فرق نه راغلی دا څنګه مسلمانان دي او څنګه د دې په زړه کې یره ده د الله چې دې که حالت د کامیابۍ نو په هغې کې هم الله ته نه متوجه کېږي او که حالت د کمزورۍ د بیمارۍ نو په هغې کې هم الله ته نه متوجه کېږي د دې بیمارو مقصد انسان متوجه کولی الله ته چې ته څه غلطي کوې دا یې غلطۍ ازاله په دې طریقه کېږي چې انسان الله ته رجوع کی خپله غلطي تسلیم کی الله ته وژاړي الله نه خیر وغواړي او دا آینده د نه کولو وعده وکړي الله خپل مخلوق رحم دپاره پیدا کړی ده دا بدعت ته دې زمانه کې جوړ کړی دی خلکو څوک ځانه لګیا دی سورت نوح وایه او باقاعده اعلانات کېږي فلان کې روز باندې به اجتماعي سورت نوحي دا څه دي د دې دومره هلاکتونو او تکلیفونو باوجود هم خلکو کې شعور نه راځي چې زمونږ کم نبي و سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا خو موږ ته فرمایلی دی چې ستاسو دپاره شفا هغه سورة الفاتحه کې ده فرمایل وی فیه شفاء کل شیء الا الصام د مرګ نه علاوه په دې کې د هر چیز شفا ده دې کې علاج ده حافظ ابن قیم رحمه الله مدارج السالکین لومبي جلد کې لیکلی دي چې ما د خپل استاد شیخ الاسلام نه ډېر اورېدل د دې صورت تجزیه به کوله دې کې څنګه شفا ده دې کې اول د عقیدې شفا ده د کم سړي چې عقیده ګندوي نو هغه د الله د شفا امید نه ساتي قرآن شفاء لما فی الصدور دی مقصد دا چې یو مسلمان کله مسلمانۍ ته راشي نو هغه د توحید او اتباع سنت وپېژني
توحید سره خلکو د مینې په نوم باندې څومره شرکونه ګډ کړي دي او د اتباع سنت په ځای باندې انګنت بدعات دي چې پیدا شوي دي. سره چا د اتباع په نوم باندې حدیث پاتې شي او فلانې دا وایي د صریح حدیث په مقابله کې بالکل د واضح حدیث په مقابله کې د چا رائے منل دې ته دین نشي ویلی. دا دین نه دی. بدعات پیدا کړی شي او پای خلک ټینګار کوي. دا سورت الفاتحه هغه وایي چې کله مونږ ایاک نعبدو ووایو که نه نو دا مونږه بری کوي د څه شي نه، دا مونږه د ریا نه بری کوي. ایاک نعبدو مطلب دا دی چې ربه مونږ ستا عبادت کوو، د خپل خواهش اتباع نه کوو. ربا مونږ د خپل شهرت نه غواړو. ایاک نستعین چې ووایو مونږه نو په دې کې اظهار کوو د الله د کبریا او نفي کوو د خپلې کبریا. مونږ الله ته محتاج یو ځکه د هغه نه غواړو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دا فایده هغه چاله ورکوي مونږ بار بار وایو سر زمونږ کدوشه لیکن خلق نه پوهېږي به دی. د امام نووي رحمه الله یو قول اقول د هغه اذکار کې دی. صاحب د روح المانی سید محمود آلوسی بغدادي نقل کړی دی چې یو سړی یو ذکر کوي او دی د هغې په معنی نه پوهېږي نو آیا دا ذکر به دله فایده ورکوي؟ د جواب د هغه دا دی چې نه فایده نه ورکوي. نو بیا تپوس کوي چې که یو سړی یو ذکر کوي او په هغې عقیده نه وي نو آیا دله به فایده ورکوي؟ نو بیا وایي نه. نو بیا یې لیکلي دي چې که یو سړی لا اله الا الله محمد رسول الله وایي لیکن د دې په مطلب نه پوهېږي او په دې عقیده نه وي نو لا يعد مسلما عند الله تعالی. هغه د سوچ مقام دغه دی چې زمونږ خلقو ته دین د سره معلوم نه دی. دی علماء ته سپارلی دی چې دی پوه شه او د کار پوه شه. جنت رټول نه مخکې مدعي خدا حاجي صاحب دی او دا دکاندار کاکا دی او دا زمیندار کاکا دی. دی خو یې مولیان زمونږ غویان دي په دې به سواره یو. یو سړی چې د خپل دینی رهنما په باره کې دا سوچ لري د هغه نه سوا ذلیل بل څوک عجیب و غریب خلق دی. په خپله په دین نه پوهېږي د عالم په ذریعه جنت ته ځي هغه ته وایي وایي د خر مینه لته یي نو څه تفسیره سړی به دی کولی شي. بار کیف د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق یوازې د دې بیماری نه کومه چې نن د هغې ذکر کېږي بار بار د دې لومبنۍ تذکره چې راغله نو ما یو خبره کړې وه هغه دا چې ما د منافقانو خوی خولی و د قرآن په بنیاد چې اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. دا منافقینو کار دی. یو ځای کې چېرته یو سړی مړ شو د دې بیماری نه نو بس هغې له زور ورکړ او دا چا په لاس کې تخته شی دی بس فیسبوک ته ناست دی. چې سړی قرآن نه نه خبر د حدیث نه نه خبر د هغه حوصله ونه غورځي په دې پابندي لګول پکارو. یو سړی د زړه بیمار دی هغه د دې بیماری نه واقف شي دا خو د زړه د لاسه لړ شي پته نه لګېږي چې د خلقو کې به دیني سوچ بوچ کله راځي. ما ویلي د صحافت اصول لري اسلام کې چې کله د امن یا د یری خبره راله د دې خورول جایز نه دي تر دې پورې چې دا خلقو ته واپس کړي شي چې یستنبطونه منهم چې هغې د هغې نه څه استنباط کولی شي هغې اجازت ورکړي هغې نه وروسته را خوره کړی شي خبر. دلته خو آزاد صحافت دی مادر پدر آزاد. که دوه کسان په جرم ولیدی شي
نو دا څوک نه کوي چې هغه جرم د خلکو د مخې نه پټ کړي، بلکې روان به خلک وي پلان کې دا چلو، بیا د هغې رزلټ دغه دی چې هر څوک هغه چل کوي. د جرم خورول په خپله جرم دی، د ګناه خورول په خپله ګناه دی. دا ټول قوم من حیث القوم مجرم دی. دا موږ بار بار چغې وو اسلامي اصول اپناو کې، اسلامي اصول خپل کې. په دې کلي کې که یو سړي کې یو عیب چاته ښکاره شو نو داسې به څوک نه وي چې هغه پټ کړي، 200 کسان ته بیان کړي. دا مسلمانی ده؟ آیا اسلام د دې اجازت ورکوي؟ تو جواب دا چې نه ورکوي. صریحاً د قرآن و حدیث خلاف مونږ کو، زمونږ خیال دا چې د اسمان نه به مونږ ګل نه راوري، ګل نه راوري، هم دکه مصائب به دا کم چې دي. د دې نه د وتو یو ذریعه د هغه دا چې الله ته واپس شي او دا عقیده وساتئ چې الله زمونږ بارئ دی، هغه زمونږ پیدا کوونکی دی. خلق مونږ ویل جوړولو ته وایي او بر پیدا کولو ته وایي. مونږ د خالق معنی پیدا کوونکی وایو، بیا چې د بارې معنی ته وتپوسئ نو بیا سودم تشي. خلق تیر ما ویلیو الخلق خلق الکذب، انی اخلق لکم من الطین کهیئة الطیر ما استدلال کې پیش کړو چې عیسی علیہ السلام با د خټې نه اغیلا ګوګشتان جوړول ته خلق وایي، پیدا کولو ته بر وایي. بیر حمزه کمایت چوالسته ایکم د بر ذکر دی. قرآن مانی چې یو سړی پوهیږي او ایمانی پې نارې ځان په دې پوهېږي چې کم مصیبت راځي دا الله ته د مخکې نه معلومه ده، د هغې مخنیوی به څنګه کوو نو د هغې مخنیوی حفاظتي تدابیر اختیارول پکار دي بېشک، لیکن دا عقیده هم ساتل پکار دي چې لا عدوا. 2 هفتې مخکې دیوانې ما بیان کړو لا عدوا، بیماری کې پخپله د یو نه بل ته د تعدیت د متعدي کېدو طاقت بیماری کې نه وي. که الله وغواړي او بیماری به بل ته منتقل شي، او که الله نه غواړي بیماری بل ته نه منتقل کېږي. عقیده مضبوطه کړه ځان له. موږ کافر نه یو، موږ مسلمانان یو. او کله چې الله یو تکلیف چاله لیکلی دی د دنیا هیڅ طاقت د علاج باوجود هغه نشي لرې کولی. د چا چې څومره عقیده مضبوط وي دومره بالکل مطمئن وي، بېچینه نه وي. دا بېچیني هغې خلقو کې ده چې د هغې 2 بیماری دي. یو دا چې د هغې عقیده ډېره ګنده ده، دویم دا چې ډېر سخت بد عمله دي. د یو سړي عمل چې نیک وي نو هغه د مرګ نه دومره نه هېرېږي. دا بزدلي ده. صاحب خیال که دا بیماری نه وه نو څوک نه مړه کېدل، او که دا نه وي وروسته نو څوک به نه مړه کېږي. الله چې د چا مرګ په دې بیماری لیکلی دی هغه هېڅوک هغه مرګ نشي رستو کولی، او د چا چې نه دی لیکلی مرګ هغه هېڅوک نشي مړ کولی. عجیب دا چې یو سړی تقدیر باندې ایمان لري د هغې باوجود هغه دې نه یېرېږي. دا د یېرې څیزونه نه دي. انسان د ځان د بچ کولو کوشش کوي. مونږ ډېر حفاظتي تدابیر کوو. خوب نه چې راپاسو سمدستي مخلاص نه وینځو. ولې؟ په دې وجې نه وینځو چې زمونږه باډي ګرموي، زمونږ حرارت غزیري زمونږه تیز شوي چې باډي لږه سړی شي بیا مخلاص وي. دا حفاظتي تدبیر ده. کله کله سړی جلدی کې مخلاص وینځي د هغې نتیجه ښکاره شي، زکام ورته ولګي. دکه حفاظتي تدابیر دا اختیاروي. د چا چې عقیده کمزوري نه هغه دې څیز نه هېرېږي، مرګ نه مسلمان نه هېرېږي. بل د هغې ایمان دی دا چې مرګ اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون.
یو سیکنډ هم مرګ اخوا دېخوا نشي کېدی. خو دا دومره بزدلي او دا دومره تکلیف ولې د خلقو ده معلومیږي دا دین خپله عقیده یې هېره شوې ده او دین حدیث یې هېر شوی دی چې په تاسو کې هر یو کس ته مرګ اقرب من شراک نعله. شراک النعل یا خو هغې ګوتمې ته وایي کوم چې خلک ګروت کې ورکوي د کیړی چې ته شراک النعل وایي، یا شراک النعل ګوډیه کې ته وایي، یا شراک النعل چړیاو ته وایي. دا ټول هغه څیزونه دي چې دا سپلی راغونډوي. تو دومره ستاسو شراک النعل نږدې نه دی څومره چې تاسو ته مرګ نږدې دی. دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی. دا مایوسي دا کم چې د خلکو مخ باندې ښکاري د چا تندی روڼ نشته دی، څوک خاندي را خاندي نه، ولې ته وایې چې والا په مرۍ لاس یې دی نه څه جوړېږي. ژوند که یو ورځ دی که دوه ورځ دی د شریعت مطابق ښه په خوشحالی کې تېرول پکار دی. سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ د اسلام جلیل القدر سپاہی امین الامت دا عادت کم ځای شوی دی تعاون امواس کې. دا مه وایه چې دا د ټول خلک ځان مجرم ګڼي چې دا الله عذاب راغی په موږ باندې، دا خو ابتلا هم کیدی شي. تعاون امواس صحابه کرامو باندې راغلی دی، ټول ګناهګارو، هغه د اسلام جرنیلانو، اسلام د پاره هغې قربانۍ کړې. بېشک مونږ کې ډېر بدعمله خلق شته زمونږ په شان، لیکن د امت کې نیکان خلق اوس هم ژوندي دي الحمدلله. شب زندهدار دي کې اوس هم موجود دي، اوس هم داسې خلق شته دی چې قرآن او حدیث باندې سختۍ سره عمل کوي. دا عذاب مه ګڼئ، ته ابتلا وایي. خو دا الفاظ د علماو د خولې نه وځي نو ځکه عوام وایي دا ازمایش دی. الله د خپل مخلوق آزمائش په نیکۍ کې هم کوي، په بدۍ کې هم کوي، کامیابۍ کې هم کوي، ناکامۍ کې هم کوي، نعمت کې هم کوي او په سزا کې هم کوي. الله ګوري د خلقو صبر شکر. دا ان الله مع الصابرین چې کوم دی د دې څه مطلب دی؟ الله صبر کوونکو سره دی. چې یو سړي ته تکلیف نه رسي نو دی واپس صبر کوي. دا خو الله یې پته لګېږي چې انسان ته یو تکلیف مخې ته راغی، مال یې اوس وځېد بالفرض، زوی یې مړ شو، بل تکلیف پې راغی، بل تکلیف پې راغی، اوس به مونږ د صبر د پیمانې پته لګو. دا ټول الله دې دپاره کوي. مصیبت کې چې یو سړی ولیدلی شي نو هېڅ چاته دا نه ده معلومه چې ما ته څه ویل پکار دي. ما تېر یو خطبه کې هغه دعا خولی وه، زما په خیال هېڅ چا به نه زده کړي چې کله یو سړی بل سړی مصیبت کې وویني نو ده له پکار دي چې دی ووایي الحمدلله الذي عافانی مما ابتلاک به وفضلني عليك وعلى كثير من الخلق تفضيلا. الله استا حمد دے، استا شکر دے، استا الوہیت دے، استا خدای توب دے. هغه الله له دا ټول صفات دي چې تا باندې هغه تکلیف راوسته دی کومې چې مال نه راوست. دا مطلب نه چې شکر دې بیمار کړی، نه حمد هغه الله لره دی چې تاله تکلیف راوس زه ته بچ کړی میں مبتلا کبه استا ابتلا به کړل. وفضلني عليك وعلى كثير من الخلق تفضيلا. او ماله پتا باندې هم دې کې غورواله را کړل دی، د نورو ډېرو خلقو نه هم زه غوره کړم. زمونږ ذهن څنګه جوړوي په دې باندې چې زه په مصائبو کې د خلقو نه غوره یم. یعنې مونږ یو سړی ولیده چې د هغه خپې نشته نو په کار دا چې مونږ شکر ادا کړو چې الله خپې خو دې را کړي دي اگر چې زه غریب یم. یو سړی مې ولیده چې د هغه اولاد نافرمان دی، دا دې شکر وباسي چې ربه الحمدلله ټیک ده زما نارینه اولاد نشته لیکن زما لونه زما فرمان بردار دی.
زمونږ سوچ بل شان دی په مونږ چې ابتلا راشي نو مونږ وایي دا په ما ولې راله دا ګناهګار یوازې زه یم د دې تپوس بیا الله نه وکړه مونږ سره دې څه جواب دی د خپل حیثیت نه پېژني ستاسې حیثیت دی دا ټول مخلوق د الله عبید دی عبد مرئی ته وایي الله که غوږ ورکوي نو هم د هغه خوښه ده که نه ورکوي هم د هغه خوښه ده که سزا ورکوي هم د هغه خوښه ده که مړ کوي یې هم د هغه خوښه ده دی پوهېږي نه په دې باندې جز د الله امر یم دی وایي چې بس زما وجود دی دا ګندې ما پیدا کړی دا وجود دا جسم دا الله پیدا کړی هغه ذات چا چې دا جوړ کړی دی هغه ته خالق وایي هغه ذات چا چې دا پیدا کړی دی هغه ته بارئ وایي بارئ معنی پیدا کوونکی خالق معنی جوړونکی بدیع معنی بغیر د مثال سابقه پیدا کوونکی دا درې الفاظ دي د الله په باره کې بدیع خالق او بارئ الله خالق و مالک دی موږ د پاره هدایت صرف دغه دی په دې باب کې دویم خبره دا ده چې کومې وباګانې داسې راشي ما مخکې هم ذکر کړی دی یو ځل چې د حافظ ابن حجر اسقلانی رحمه الله 3 لوڼه طاعون کې وفات شو زمونږ خلک حدیث خو نه پېژني نه محدثین پېژني طاعون نسل کې زخمی کولو ته وایي آیا دا چیچک پورې دا نوم خاص دی که خاص نه دی محققین رائے دا ده چې نه هر هغه څیز چې هغه وبایي شکل اختیار کړي هغې ته طاعون ویلی شي تو دې بیماری کې چې کله د هغه لوڼه وفات شوې 3 نو هغه کتاب ولیکه هغې ته وایي بذل الماعون فی فضل الطاعون غټ کتاب دی تقریباً 500 صفحو کتاب دی ما سره شته دی بذل الماعون فی فضل الطاعون کتاب چې کومه بیچارهګانو سره نه ناوسه وي خو یو غر به راخلي په بل بګ دی بل به راخلي په بل بګ دی زمونږ دین زمونږ د علم خبرې دا په کتابونو کې دا زمونږ د بعض خلقو علم سینه په سینه را رواني یو دروغ یې پلار ته معلوم دي نه هغه دروغ به دی زوی ته م ښیي نه بیا به هغه دروغ بل نوسي ته م ښیي خو دا چلیږي 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 بیا به دا تواتر سره روان دی دا مونږ داسې خلقو سره مخ یو کوم ځای چې ګورې نو هېڅوک دا نه وایي چې دا سړی شهید شو حالای چې کم سړی په وبا کې وبایي امراضو کې بیمار شو هغه دپاره د هلاک لفظ ډېر غیر مناسب دی شهید وایه دی بیماری کې سړی مړ شي نو هغه له الله مرګ د شهادت ورکوي دا شهادت مرګ او تاسو وایئ که نه چې شهیدان صحیح هغه ژوندي دي او دا بل چې مړ شي نه ژوندی که ته مړ شو نه بیا ځان لی نه خوښوي ته دې نه پته لګېږي د سړي چې دی څومره اوبو کې دی مونږ خو خپله چې یو قبر لړ شو مقبرې له ورشو نو الله ګواه دی چې د قدم کېښودو نه یو چې دا زمونږ هم حال دی که مونږ ته غم او مرګ دومره مستحضر شي دا کم چې نن مستحضر دی مونږ به ټول اولیاء الله یو حدیث کرا دی اکثرو ذکر حازم اللذات الموت هغه مرګ چې هغه د انسان لذتونه ختموي د هغې ذکر اکثر کوي دا انسان سم ساتي یو انسان چې مرګ یا د هغې نه وروستو څیزونه د هغه مخې ته نه وي د ده د سر کې دلته څه شیطان ننوتي دا د الله کوړه داسې نه وي دا تنبیه دپاره اوس هم وخت دی اجماعي اجتماعي توبې وباسئ الله ته لکه حل لري اقرار کولی چې روا مونږ ګنهګار یو او رب ستا په فضل باندې دا تکلیف
دې دنیا نه ته لرې کولی شي، بل هیڅ قوت دا تکلیف ته شي لرې کولی. رب زمونږ په حال رحم وکړي. دقه طریقه ده. خدا نه چې بیا د ماشومانو چې کله امتحان یې که نه دوی ته الله یادېږي، جومات ته راځي، خو چې ریزلټ وځي نو بیا جومات نه پېژني. دا حال ستاسو بالغان هم دی چې کله سړی شدت کې ونښلي که نه ده ته الله یادېږي، خو چې کله لږ غوندې دی راحت ومومي نو بیا ته هغه زوړ ابلیس جوړ شوي. دا رویه بدله کوي الله سره. بلکې قرآن اولولی دا د مشرکینو طریقه ده. مشرکانو بعد تکلیف کې دا قسمه کارونه کول. قرآن فرمایي چې کله په الله رحم وکړي نو گویا کې کان لم یدع ده گویا کې ما ته آواز نه وکړي. الله رب العزت هغه د قوم د علاج دپاره وقتاً فوقتاً د موقع مناسبت سره تکالیف پیدا کوي. دا تیر لسته کاله څنګه تیر شوي دي ملکونو کې، مسلمانانو سره څه شوي دي؟ چاینا کې مسلمانانو سره څه کېدل، کشمیر کې مسلمانانو سره څه کېږي، او دا څوک کوي؟ دا ټول غیر مسلم کوي. مسلمانان په خپله په کم مصیبت کې گرفتار دي. د پاکستان ښځې د دې کوشش کوي چې مونږ د سړو برابر یو. اشتہارات چاپ کوي، ګرځي را ګرځي او اعلان کوي چې میرا جسم میری مرضی. زه اوس راټینګې کوئ که نه؟ د دې څپېړو مقصد دغه څیز دی. دا اجماعي ګوره الله رب العزت اجتماعي تکلیف سره نه راولي. دا راولي هغه وخت کې چې قوم کې کثرت د خبث ډېر شي، بدکارۍ چې ډېرې شي دا مصیبت راځي، ظلمونه چې ډېر شي دا مصائب به راځي. دا مه وایه چې انګریز ظلم کوي. دا کم مسلمان چې دلته کې پیو کې اوبه اچوي دا ظلم نه کوي دی. دا کل مسلمان چې د زرو په ځای 1500 روپۍ اخلي دا ظلم نه کوي. د خپل عمل اصلاح وکړه پرې راغي. زمونږ خیال لای چې د عذاب نورو لري. قرآن وایي تاسو په دې پوه شئ. دا جرائم من حیث القوم مونږ ټولو کې موجود دي. ملاوټ څومره ډېر دی، بدکارۍ څومره ډېر دي، ناپ تول کې کمی څومره ډېر شوی دی، غیبتونه څومره ډېر شوي دي، چاپلوسۍ څومره ډېرې دي. دا جرائم دي. او داسې 10 کاله 60 کاله پس 50 کاله پس دا لاکھ کروڑه راځي دې لپاره چې مسلمانان بیدار شي. آیت کریمه چې کوم مالوسته د سورة الحدید نو پای کې دا وایي چې ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نه راځي څه مصیبت نه په ځمکه کې او نه ستاسو په ځانونو کې، الا فی کتاب مگر دا پاغې دفتر کې لیکل دی. کم دفتر؟ کم چې الله سره دی، لوح محفوظ. من قبل ان نبرأها، د دې د وجود نه مخکې. مونږ دا لا نه پیدا کړی چې الله وي ما ته علم دی، لکه دا الله علم محیط بكل شیء دی. دې کې هغه برء لفظ دی، ځکه د آیت کریمه ما د دې روز دپاره خاص کړو چې د دې نه د بارئ پته مو لګي او انسانان په دې پوه شي چې دا د الله فیصله ده او د مخکې نه را روان نو. چې کله خلک داسې بد عملی وکړي زه به سره داسې کوم. اوس هم موقع ده چې انسانان الله ته توبه طایب شي، کثرت سره الله ته متوجه شي، مونځ پابندۍ سره کوئ، قرآن مجید تلاوت ته متوجه شي، سورة الفاتحه کثرت سره لولئ، د گناہ اقرار کوئ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دا سنت علاج زخم. خوبونه پسې مزه بعض لوی لوی خلک یې څه ووایي نو غلطې خبرې کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب کې راغلی او فلان کی دا او ورته یې وایي چې سورة الفاتحه 3 ځله وایه. 3 ځله نشته حدیثو کې، 2 ځله. یو داسې خوب چې د شریعت متصادم وي نه دي بیانول پکار. د عقایدو کتابونو کې دا مسله بالکل واضح لیکلې ده چې کوم شی شریعت کې ثابت دی
لا یغیر بما یراه النائم فی نومه. یو سړی د هغې خلاف خوب وویني کار څوکي قابل قبول نه دی. نه پوهېږو د بعضې خلقو نه د علم خبره ولې هېره شي. دا د پوهې خبره هغې سه سورة الاخلاص هم ویلې دومره د لبه ووایي حسبنا الله ویلې 313 بار. دا ځان اسکار مه کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته ذکر په هر تکلیف کې د سورة الفاتحه کړی دی، د سورة الاخلاص یې کړی دی، د سورة الفلق یې کړی دی، د سورة الناس یې کړی دی. او مونږ ته دعا ښودلې ده بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دا چې یو سړی سهار او ماښام ووځلوي الله به درته شفا نصیب کوي. سنت ته راشه سنت. اوس هم وخت شته دی چې سړی خپل نبي وګڼي. نبي هغه چا ته وایي چې دا خبره بلا دلیل مني. مونږ خو هر عالم د نبي په ځای کې نه ولري. امام ابو حنیفه پرېږدی یوازې هر سړی نبي دی. بس کم عالم چې څه وویل خلک بس وایي دا جي عالم دی. عالم نه دا تپوس وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ښودلي دي. نو د هغه ښودل دغه دي. کله چې به هغه ته د زړه تکلیف میلو شو، تکلیف به میلو شو ورته چې خفګان ډېر دی، نو کثرت سره به استغفر الله استغفر الله. فرمایل به انه لا یغان علی قلبی، زما زړه باندې خفګان راشي، حالاتو نه سړی متاثر کېږي چې هلته مړ شو، دلته ملګری مړ شو، دلته دا تکلیف دی، ډوډۍ نشته، خوراک نشته، بې شمېره تکالیف راځي. فاستغفر الله 70 مره، د الله نه پناهي غواړم، الله سره الله نه بخنه غواړم 70 مره او یا ځله. دا هدایات دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم. او آخري خبره دې باب کې دا یاد وساتئ چې الله زموږ رب دی، رحمان رحیم دی. زما باره کې چې هغه څه فیصله کړې ده نو ماله په دې مطمئن کېدل پکار دي چې زما لپاره غوره ده. دې ته رضا بالقضا وایي. زموږ د خلکو خیال لای چې الله ګنې زما دشمن دی، نعوذ بالله من ذلک. ځکه زه به څه طریقه باندې تیښته کوم. دا مینټیلیټي غلط را، ذهنیت غلط. الله ماره څه تکلیف راولي په کې به زما څه فایده وي. الله زما لپاره څه راحت راولي، زما خالق و مالک دی، په کې به زما فایده وي. زمونږ پلاران زمونږ خالقان نه دي، زمونږ بارئ نه دي، لیکن هغوی زمونږ دپاره څنګه سوچ لري. الله خو زمونږ خالق و مالک دی، ولې د هغه په باره کې دا بدګمانۍ کولی شي؟ الله باره کې بدګمانۍ مه کوئ. دا مصیبت ته ټوله دنیا کې راغلی دی. ځان الله ته وسپارئ، صبر وکئ، برداشت وکئ، ګناهونو نه ځان راوباسئ، کثرت سره درود وایئ، کثرت سره استغفار وایئ، تو قرآن مجید تلاوت کوئ، انشاءاللہ اللہ و دا بیماری ختم کی. اقول قولی هذا استغفر الله لكم ولسائر